بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت موږ نن په چکدره بازار کې کوم ځای کې چې د عوامي نشره پارټۍ د ګرانۍ او بېروزګارۍ خلاف کیمپ لګولی دی، دلته کې د هغې مشران ناست دي، د هغې سره په دې حوالې سره خبرې اترې کوو. مو سره اوسئ. حسین شاه خان څه به وایه؟ نن تاسو کیمپ لګولی دی، په دې ملک کې مهنګایي ده، بېروزګاري ده، نو تاسو څه موقف دی په دې حوالې سره؟ د شاه فیصل خان نننی کیمپ زما ملګرو د دې نه مخکې تاسو ته د دې په لګولو د دې په قیام باندې خپلې خبرې وکړې. په دې وطن کې چې دا کومه مهنګایي او کومه ګراني روانه ده او په دې تېر درې نیم کاله کې چې د پاکستان د جوړېدو نه پس ده په کوم ریشو باندې او په کوم پرسنټیج باندې دا وخته، نو زموږ پارټۍ صوبایي صدر احمد ولی خان او زموږ صوبایي پارټۍ فیصله وکړه چې موږ د دې او دا زموږ اولنی احتجاج نه دی. موږ تېرو ورځو کې میاشت او نیمه مخکې په پوره صوبه کې پښتونخوا کې د دې خلاف د هر ډسټرکټ هیډ کوارټر باندې احتجاج کړی او د دې نه یو ځل مخکې هم کړی. اوس داسې فیصله ده چې دا خبره چې کوم ده دا اوبه اوس د ورخه تېرېږي. دا موجوده حکمرانان چې دي، دا موجوده سیټ اپ چې دی، دا د هغه خلکو په لاس کې دی چې د دوی خپل اختیار شته دی نه. او په دې مسلو کې خو زما خپل دا خیال دی چې نه د سلیکټډ اختیار شته، نه د سلیکټرز اختیار شته. دا اختیار چېرته IMF او د هغه ځای نه دی. نو که دا وطن زموږ د هغه ځای نه چلولی کېږي، نو بیا به دوی کیني یو صفا سوتره کلاو خبره به کوي د ولس سره. که دا د IMF او د ورلډ بینک وطن نه وي او دا د دې 21 کروړ عوام حکومت وطن وي، نو بیا به دا د دې وطن د دې عوام او د دې قوم په اختیار او د ده په فیصلو او د ده په سلاګانو چلوي. که فرض که دغه خبره نو د هغې خلاف مونږ بالکل د هېڅ چا دغه نه منو، د چا ډکټیټرشپ نه منو، د چا داسې فیصلې نه منو. او دا ځکه نه منو د شاه فیصل خان ته په خپل هم د یو سفید پوشه کورنۍ سره تعلق لري. نن خلک دې ځای ته رسېدلي دي، ډېر سفید پوشه خلک چې د هغوی د ژوند تېرول ګران دي، هغه د دوايانو په شکل کې، هغه د تیلو په شکل کې، د وړو په شکل کې، د غوړو په شکل کې، د چینو په شکل کې. ډېر د حیا عزت خلک چې کوم دي هغه نن دې ځای ته را رسېدلي دي چې هغوی د 2 وخت روټۍ نشي پیدا کولی، بلکې اوس د 1 وخت روټۍ هم د پیدا کولو سکت نه لري. نو دا زمونږ پوره من احتجاج دی. دا کیمپ به زمونږ د 6 بجو پورې جاري، دا زمونږ پوره من کیمپ دی. چې کوم وړو په 400 نو هغه اوس په 1.5 دي، کوم چینی چې په 50 روپیو نو هغه اوس په 1.5 او په 200 دي. کومه ګولۍ پلته چې وه هغه چې په ما خپله باندې بله ورځ اخېستله په 80 روپۍ به ما جاري ګولانې د دې زړه خوړلې، یوه پلته به مې اخېستله هغه په 80 روپۍ کېدله، بله ورځ یې په 1600 روپۍ هغه پیکج راکړه، رسول روپۍ په 1600 روپۍ راکړه. ما تپوس وکړم هته دا خو د خوب و دي کیسې کې. اوس مې وویل له ستا سره 100 روپۍ ګزاره وکړله. اوس دا ده چې تیلو موږ به په 80 روپۍ او په 80 تیلو اوس په 1.5 200 ته رسي که خیري. دغه بجلۍ بیل به مو ورکاوه چېرته 50,000 چېرته 2,000 3,000. اوس بله ورځ د پروس کال نه تقریبا زه خپله باندې بیل 1,500 روپۍ جمع کوم. شاه فیصل خان تاسو خاص د پریس کلب ډېره مننه چې تاسو دلته کې راغلي او دا کوم چې زموږ د عوامو په غم کې غمجن د عوامو په مسله کې موږ چې نن دا کیمپ لګولی دی، په دې باره کې تاسو حاضر شئ او تپوس وکړو چې د څه لپاره لګولی دی. زموږ دا کومې چې بینرې لګېدلي د هغې نه ډېره ښکاره ده. زموږ صوبایي صدر احمد ولی خان ټول صوبه کې پیغام یې ورکړی دی چې هر ځای کې تاسو د مهنګۍ خلاف دا ټول قام او دا ټول ولس د هغې لاندې داسې پراته دي چې ساه نشي اخیستی. دې حد ته را رسېدلي دي چې هغوی یوه ورځ هم داسې نه ده راغلې چې هغوی په هغې کې د لوږې سره مخامخ شوي نه دي، هغوی د نورو مسلو سره مخامخ شوي نه دي. نن په دې ټول پاکستان کې یو ډېر لوی غم دی، یو غوغا ده، یو فریاد دی د خلکو. هم دغه یوه خبره ده چې مهنګایي ده، ګراني ده او حد ته رسېدلې ده، او داسې حد ته رسېدلې ده چې د برداشت نه بهر شوې ده. موږ الحمدلله عوامي نشره پارټۍ زموږ د ایمل خان
بیانیه نن دا ده چې ډېره زیاته مهنګایي ده په پاکستان کې نو موږ د هغې خلاف په ټول صوبه کې خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې په ټولو دواړو صوبو کې چونکې زموږ اکثریت دی په هغې کې الحمدلله نن په هر ځای کې کیمپ لګېدلی دی د دې مهنګایۍ خلاف او انشاءالله تعالی دا پرامن احتجاج دی نن د دې نه بعد که دا مهنګایي همدغه شان برقرار وه او کله هم زمونږ عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو کله هم اعلان وکړو چې تاسو دې روډ ته راوځئ نو انشاءالله تعالی موږ بیا ورته روډونه بندو د هغې نه بعد به انشاءالله تعالی دې قام ته دا قام نه موږ سره بشري کړی نن دا څوک ته بلې دی کې چې دلته د پاکستان پیپل پارټۍ کسان دغه زموږ د قومي وطن پارټۍ ملګري راغلي دي علاوه د یوې پی ټي آی نه نور چې تاسو څومره خلک ګورئ زموږ څونه د زندو مشران وو هغه د کیمپ ته راغله موږ د هغوی هم شکریه ادا کوو زموږ د خپل مشران چې کوم راغلي د هغوی هم شکریه ادا کوو او دا کیمپ انشاءالله تعالی د ماښام پورې جاري وي